فقط قرآن بس؟ جی فقط قرآن. په قرآن کې د سپي غوښه حلاله ده که مرداره ده؟ هغه چې د طبیعت مني بل ورځ مفتي صاحب سره هم دغه خبره وه دغه شان دی خو په بخاري شریف کې تاسو ته راغلي دي چې ټماټر خوړل حلال دي که حرام؟ زه درته وایم یو ځل دا د سپي مسله حل کړه. د سپي غوښه په قرآن کې حلاله ده که مرداره؟ که د طبیعت مني وخوره، که د طبیعت نه مني مه خوره. او تا ماته ویل ګوره، او تا ماته ویل چې زما لپاره لاره فقط قرآن ده، طبیعت ته ولې لاړې؟ څنګه که ته اوس تا ماته مخکې خبره ګوره ندیم جانه، تا مخکې ماته ویل ګوره چې زما مرجع او منشا او زما اتباع صرف قرآن ده، اوس لاړې طبیعت ته. نه په قرآن کې ماته ویلي دي چې ما ستاسو دپاره د څه ورته وایي د خوراک هر یو څیز حلال کړی دی چې څه مې حلال کړي دي. قرآن کې چیرې الله یو ځل خبرې ته غوږ ونیسه، طبیعت ته مو کېږي یو ځل خبرې ته غوږ ونیسه، ګوره یو ځل خبرې ته غوږ ونیسه. قرآن کې الله پاک چیرې ویلي دي چې که قرآن منیسي او تاسې بیا طبیعت پسې لاړ شي؟ کوم ځای کې ویلي؟ طبیعت باندې دي که نه؟ دا خو په طبیعت باندې دنیا خلک دي اوس پکې دي چې ستاسو سره به دنیا خلک دي د چا به سبزي نه خوښه، نو د دې مطلب خو دا نه دی سبزي په تپوس مې نه ده کړی. ګوره ندیم صاحب ته ما سره د خبره وکړه چې زما لپاره یوازې فقط قرآن ده، فقط قرآن ده، فقط قرآن ده، ودې ویل کلمونه ولې او اوس لاړې ما ته حکم له طبیعت نه راکوي. ولې څنګه طبیعت نه؟ ما خو تاسو ته دا نه دی ویلي چې تاسو سپي وخورئ یا تاسو ما ته وایئ چې سپي وخورئ. زه درته وایم چې حلال ده او که مردار ده. ګوره ستا طبیعت ستا ما ګوره یو ځل خبرې ته ونیسه. مردار ده خونزاده سے قرآن چلا بغیر چیڑ پاڑ کرنے والے نہ کہو، صحیح سوا چا نک نہیں چر ته لاندې کېنه. ګوره ندیم جانه ته وایې چې زه د سپي د غوښې د حلال او د حرام تپوس له طبیعت نه کوم، له قرآنه نه کوم. بالکل نه کوم، زه بالکل نه. ما ستاسو نه دا تپوس نه دی کړی چې یاره سپي زه وخورم دال زه وخورم. په دې مفتي صاحب په دې څیزونو ما مه راګیروئ، څیزونو باندې ما مه راګیروئ. ګوره زما او ستا اتفاق په دې و چې یوازې حکم به له قرآنه اخلو که نه؟ صحیح سله. او ته ما ته حکم راکوې له طبیعت نه ولې؟ نو ما خو تاسو ته نه دی ویلي چې د سپي غوښه وخورئ. ما درته ویل د سپي غوښه په قرآن کې حلاله ده او که مرداره ده. تا راته ویل دا د طبیعت کار نشته دی په قرآن کې، نشته د سپي پکې نشته دی. قرآن کې چې نشته، قرآن کې الله وایي تبیانا لکل شی، دا ولې نشته؟ څه شی؟ تبیانا لکل شی. ترجمه کې به څنګه راشي تاسو ماته؟ قرآن هر څیز بیان کړي. جی بالکل. نو سپی ولې نه ده بیان کړه؟ ستا طبیعت کېږي ساده سړی، زه تا نه تپوس د طبیعت نه کوم، د قرآن تپوس ده. خدایه پاکه چې زما ورته ړو وشي زه به یې وخورم، که ما زه مړ شوم الله رانه تپوس وکړو چې تا ولې سپی وخوړو، زه به ورته وایم چې تا قرآن کې نه دي لیکلي، زما طبیعت نه کېږي، زه یې نه خورم. زه ندیمه زما خبره واوره، زه ستا په طبیعت کار نه لرم، زما قرآن سره کار ده. او تا ویل چې زما قرآن سره کار ده، ته طبیعت ته منډې مه وهه. ستا طبیعت زه څه کوم؟ ستا طبیعت شریعت ده، ستا طبیعت الله را لېږلی، ستا طبیعت قرآن ده، ستا طبیعت زه څه کوم؟ ستا طبیعت ته به څه کېږي، ستا طبیعت به څه نه کېږي، څه کېږي څه نه کېږي، زما کار نشته. قرآن کې حکم شته او که نه، بس دغه زما پوښتنه ده. زه تپوس له قرآنه کوم، دی وایي زما په طبیعت کې. تا طبیعت زه څه کوم؟ ستا طبیعت به دې جیب کې واچوه، مخکې جیب دې نه ده د کمیس، دې کې واچوه، دې سره زما کار نشته. قرآن کې راته وایي چې الله پاک د سپي غوښه حلاله کړې کې حرامه کړې، ته وایي زما ورسره کار نشته. دا که زما د طبیعت کار د کمې مفتي صاحب تاسې ورته پام ده، زما د طبیعت کار د کمې خوښه شوه خورم یې، کمې خوښه نه شوه نه خورم. او خان بیا وایي چې نه حرامه ده، ځکه قرآن کې الله پاک ویلي دي چې حرامه ده مرداره ده. یو وایي چې زما د طبیعت کار ده، بل وایي چې نه دې کې قرآن ویلي دي. اوس دوه حکمه د دوو منکر حدیثو ترمنځ دواړه ټکر دي، کم یو به منم؟ زه به کم یو منم. خانه خونزاده صاحب ته سوال پرېږدئ. ګوره ستا ومنم که د ندیم ومنم؟ تاسو فتوا لګوئ منکر حدیث، ما دا ته کله نه زه درته وایم ګوره خان جانه، زه ستا خبره ومنم که د ندیم. ګوره ندیم سره تا خپل کار تا ته ما جواب درکړه که نه چې الله پاک ویلي ستا کار ستا. ګوره ندیم وایي چې دا حکم په قرآن کې نشته، په طبیعت کې شته، او ته وایي چې قرآن کې شته. زه کوم یې ومنم؟ نو خو درته تا اکثر خپل کار دا د قرآن چې دلیل زه خو دلیل درته پیش کوم. زما خپل زما ګوره کیل پاړ کرنے والے به نه خورئ. صحیح سو خانه دا چې نوک نه چیرلا خانه خبرې ته غوږ نیسه. خانه ته وایې چې زما خپل کار ده، ستا خپل کار ده، د ندیم خپل کار ده، دین بیا څه لپاره راغلی چې د هر چا خپل کار؟
دا خو تاسو تقسیم کړه دا تاسو پر تا اعلان تقسیم کو دا تا د خدای دشمنه دا اوس تا تقسیم کو تو زما د هر چا خپل کار ده ما تقسیم کو کتا توابي سړی په سلمنج کوي توابي سړی په سلمنج کوي وام تا تقسیم کو کما یو ځل دا خبره وته کلمه د کوزومه څنګه تا تقسیم کو کما ما خو نه تقسیم کړه په چې پاول وای د ندیم خپل کار د ستا خپل کار د زما خپل کار د تقسیم تاو کما ندیم په پته ندیم چوک د زخه ندیم پیژنم نه دا شو ندیم وای چې د سپي غوخه په طبيعت کې حلاله ده صحیح شو دا د خپل کار ده خوري او دا خپل کار ده او ته وای چې نه مردار ده کنه زه خو هم چې مردار ده ته وای مردار ده حلاله ته دوه تقسیم شو ته چوي اخو زده څه ته چوي و دوه تقسیم شو کنه ته چوي زوم دا خبره یو ځل ختمه ک دوه تقسیم شو کنه دوه تقسیم وسله خو ته چوي ختمه شو بس تاسو قرآن لاندې کېنه بس بیا مراد ته چوي ما غوښتل چې دا تقسیم لدنه معلوم کړم تقسیم موږ راوس کړل ندیم وایي چې په طبیعت کې حلاله ده دی وایي چې نه مرداره ده او ما ته وایي چې ستا خپل کار ده درې تقسیمه سود منکري حدیثونو ترمنځ ندیم حلاله په طبیعت کې بولي مرداره په طبیعت کې بولي او ابغه چې د خان وایي چې نه مرداره ده ولی وایي هر هغه چې چرل کوي هغه مردار ده کوم ځای کې الله پاک ویلي چې مردار دی قرآن کې خو نشته دا خو ستا خبره ده ستا خبره ده ستا قرآن کې خو الله نه دی ویلي چې چرل کوي هغه مردار دی خر خو چرل نه کوي خر خو داسې خوراک کوي لکه اسب خر چرل کوي خر مردار ده نه نو ته د چرلو حکم چې الله پاک ویلي چې هر هغه څه چې چرل کوي هغه مردار دی نو چاړو هم چرل کوي چاړو هم مرداره ده ځکه چاړو زه یو پسه په چاړو هم چرمې نو چاړو مرداره ده دا د منکر حدیث استدلال ده ندیمه مایک د خلاص جی ها مفتی صاحب لکه اوس زه ستاسو نه تپوس کوم د سپي غوښه ستاسو په نظر کې دا قرآن چې ستا منشه ده ستا مرجع ده او ته وایي چې له قرآن پرته بل څه نشته دا قرآن په چا نازل شو دا قرآن چې زه آیت وایم په هغه ټیم په ما نازلیږي یعنی مثلا اوس ستا آیات ووایو بس مازدیګر ټیک شوه جی په دې مازدیګر کې الله کولاو کې هغه ماته الله یو ځل دا خبره ختمه که مازدیګر تا وویل چې الحمدلله رب العالمین دا آیات اوس نازل شو صحیح اصلاح ماښام دی وویل بیا نازل شو صحیح اصلاح ماسخوتن دی وویل بیا نازل شو بیا نازل شو یعنی دا هر ورځ په هر ثانیه کې را نازلیږي بالکل را نازلیږي ځکه د دې لپاره خو الله پاک چې قرآن به روزانه وي قرآن به روزانه وي نو ویلو تپوس نه کوم قرآن کې خو آیات یو د 15 ټیمه نازل شوی دا نور کوم خلا